السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد وقاص او تاسو ګورئ کیمستري انسر. نن چې کوم ټاپک زموږ دی هغه د کلاس 10 د کیمستري نه په کوم کې چې چپټر نمبر 9 دی. چپټر نمبر 9 کیمیکل ایکویلیبریم دی. ټاپک زموږ دی ایکویلیبریم کانسټنټ اینڈ اټس یونټس. یعنی ایکویلیبریم کانسټنټ څه چیز دی او د دې زموږ سره یونټ دی. ایکویلیبریم کانسټنټ موږ په تیر لیکچر کې هم ویلو چې دا زموږ سره ریپرزینټډ بای کې زیاتره زموږ سره د ایکویلیبریم کانسټنټ ریپرزینټیشن موږ په کې کو خطبه ورسره خواته سی هم ای سبا یې زموږ سره سی د دې سی په کې مطلب دا چې تا دلته خبره چې کومه کې کانسنټریشن یادې او کانسنټریشن موږ ویلو چې نمبر اف مول پر یونټ والیوم اس کالډ کانسنټریشن. خو په ځینې کتابونو کې بتا د کې سی په ځای باندې کې ای کیو هني نو یاد ساته د ای کیو په کې مطلب شو ایکویلیبریم او کې هم وایي کانسټنټ دی. یا په ځینې ځایونو کې بتا کې پی هني سبا یې کې پی یعنی پی به مطلب څه دی پریشر او کې به ایکویلیبریم کانسټنټ شو. دلته خبره ده کوم د کانسنټریشن دلته ساده ایکویلیبریم یادوم او دلته زم سره پی مطلب په پریشر کې خبره کوم. وس دا پی او سی د دوی په خپل منځ کې لک تعلق دی. یاد ساته ته په هایر کلاسز کې وایي آیډیل ګیس ایکویشن یا ورته بل نوم وایي جنرال ګیس ایکویشن. دا آیډیل ګیس ایکویشن او جنرال ګیس ایکویشن چې کوم دی دا په اصل کې چې کله ته بوایل لا چارلس لا او ایواګاډرو لا دوی چې کله تر کمباین کې د دوی یو ایکویشن جوړیږي چې پی وی از ایکوال ټو ان آر ټی یعنی زموږ سره پریشر دی والیوم دی نمبر اف مولز دی په کې دا پکې آر آیډیل ګیس کانسټنټ یا ورته جنرال ګیس کانسټنټ وایي او ټی پکې ټمپریچر دی. خو چې کله ته دا یو ایکویشن دوانو سیټ ته په وی باندې ډیوایډ کړي نو دا وی به د دې وی سره کینسل شي. دلته یوازې پی پاتې شو بیا زموږ سره ان دی د ان لاندې څوک دی وی او دلته زموږ سره آر ټي. وستا ته دا خبره معلومه چې ما اوس په دې کې خبره وکړه چې کانسنټریشن څه ته ویل شي نمبر موږ وی کانسنټریشن څه ته ویل شي ما ډیفینیشن سیل کې نمبر اف مولز پر یونټ والیوم. نو آیا دا ان اور وی ته په دې ایکویشن کې چې تخکاری بالکل شته دا دی کنه نو ته په دې ډایرکټ څه ولګاوه سی ولګاوه نو پی از ایکوال ټو سی یعنی دې حصے په دې مثال لګاو سی او دا شو زم سره آر ټي. نو دا آر او چې دا ټي چې کوم دی دا کانسټنټ یو سادي سی کې شو چې پریشر از ایکوال ټو سی یعنی کانسنټریشن. نو کته سی لګي او که پی لګي هو دلته ان ټرم اف کانسنټریشن او دلته ان ټرم اف پریشر دی. हाजी د دې نه پس دویم نمبر پوینټ چې its expression is Kc is equal to molar concentration of product molar concentration of reactant. یعنی د Kc expression په تیر لیکچر کې موږ ډرایو کړو چې موږ وی چې دا زم سره پس شه د پاسر کې چې کله ته پروډکټ په نومریټر کې ولیکي او ریاکټنټ په ډینامینیټر کې ولیکي او دا پروډکټ او ریاکټنټ چې کوم راغسي د دوی ته مولر کانسنټریشن او موږ دا بریکټ موږ ته څه خای چې په بریکټ کې کله باندې دا موږ ته وایي دا سره مولر کانسنټریشن دی. مولر کانسنټریشن مطلب نمبر اف مول پر یونټ والیوم دی. نو چې کله ته دا قسمه ایکسپریشن دی یو کیمیکل ریاکشن د لپاره کې پروډکټ بل لیکي ریاکټنټ لیکي دې قسمه ایکسپریشن د موږ دا د چا لپاره ایکسپریشن دی د Kc لپاره د چا لپاره د Kc چې د ایکویلیبریم کانسټنټ ویل شي. او تا ته دا معلومه چې دا ایکسپریشن په تیر لیکچر کې موږ ډرایو کړو د چا نه د لوما نه. لوما څه شي دی لا اف ماس ایکشن او لا اف ماس ایکشن په څه کې اپلای کړو په ریورسیبل کیمیکل ریاکشن کې او چې کله ته لا اف ماس ایکشن په ریورسیبل کیمیکل ریاکشن کې اپلای کی نو هغه کوم کومه وایو لا اف کیمیکل ایکویلیبریم او دا غینه دا ایکسپریشن ډرایو شو. کداغه ایکسپریشن تاسو نه کتره دا غی لینک په ډسکرپشن کې ورکړی تاسو وګورئ به تاسو دا قصه کلیر شي. اوس پوینټ نمبر چې کوم زم سره 4 دی سوی چې Kc چې کوم سیز دی دا ریشو ده د چا په منځ کې د پروډکټ ټو دا ریاکټنټ یعنی دا د پروډکټ او د ریاکټنټ په منځ کې یو ریشو ده لکه څنګه دا پروډکټ مالي کړي دا می ریاکټنټ لیکلي خو په کم ځای کې اټ ایکویلیبریم چې کله ایکویلیبریم اچیو شو نو په هغه وخت کې چې کومه د پروډکټ او د ریاکټنټ په خپل منځ کې ریشو ده څه مطلب یعنی پروډکټ څومره موجود دی ریاکټنټ څومره موجود دی یعنی د دوی هغه چې کوم کانسنټریشن دی به کانسټنټ وي خو لیکن یا به دوانه یو شان برابرۍ یا به یو بل کم سیوای خو لیکن کانسټنټ وي. نو دغه مونږ ګورو چې دا زموږ سره د یو بل کم دي که سیوا دي
یا زموږ سره د پروډکټ کنسنټریشن سیوا دی که د ریاکټنټ کنسنټریشن سیوا دی خو په ایکویلیبریم کې دغه یو قسمه ریشو چې کوم دی دغه د کې سی وي اسانه خبره یو کیمیکل ریاکشن وشو ریاکټنټ تر واغستو پروډکټ جوړ کو خو لیکن دا ریاکشن څه ته ورسېدو ایکویلیبریم سټیټ ته ورسېدو وسته ګوري چې آیا زموږ سره د ایکویلیبریم اچیو شوی دی نو دا ریاکټنټ سیوا دی که دا پروډکټ سیوا دی آیا د ریاکټنټ کنسنټریشن سیوا دی که د پروډکټ کنسنټریشن سیوا دی نو ته چې دا سیز معلومې نو دوی په خپل منځ کې به څه معلومې ریشو به معلومې او دغه ریشو ته څه وایي دې ته ویلی شي ایکویلیبریم کانسټنټ کې سي د دې لپاره د پوهې لپاره زه اگزامپل دلته لیکم جنرل اگزامپل یعنی زه به جنرل اگزامپل ما دلته دا لوښی ایستی دا H2O دی په دې کې په دې H2O کې ما ور واچول 10 CH3COH مالیکول مطلب دا ایسیټیک ایسډ دی چې کله دا ته دی اوبو ته ور واچي په اوبو کې ډیسوسییټ شي او بجلی د پاس کېدای شي ته موږ الکترولایټس ویل شو موږ تیر نه هم په کلاس کې دا موږ ویل دي چې الکترولایټس هم سره هر هغه سبستانس دی چې کله H2O ته ور ایډ کیو ډیسوسییټ شي او کرنٹ پاس کېدای شي نو هغه ته موږ وایو دا زموږ سره الکترولایټس دی نو دا ایسیټیک ایسډ کوم چې موږ سرکه وایو په سرکه کې موجود دي د دما 10 مالیکول لاغستي دا ما اوبو ته ور واچول چې کله یې اوبو ته ور واچول نو چل به اول دا شي نمبر 1 ریاکشن خو به دا کېږي چې دا زموږ سره کم ایسیټیک ایسډ دی CH3COOH دا به زموږ سره ډیسوسییټ شي دا به جوړ شي CH3CO- پلس H پلس آین دې ته ایسیټیک ایسډ وایي دې ته ایسیټیټ آین وایي او دې ته هایدروجن آین وایي خو تا ته دا معلوم وي چې دا زموږ سره دواړه په یو بل سره په ایکویلیبریم کې چې کله په ایکویلیبریم کې نو دې حصې ته موږ وایو انډیسوسییټډ ایسیټیک ایسډ او دې ته موږ وایو ډیسوسییټډ دا ډیسوسییټ شوی دی که نه ډیسوسییټډ مطلب دا بریکینګ شوی دی په آین کې کنورټ شوی دا زموږ سره اوس هم چې دی مالیکول ایز ا کمپاوند موجود دی اوس ما یې دا ما څومره راغستي 10 خو زموږ سره چې کله ایکویلیبریم اسټابلیش کېدای شي زموږ سره ډېرې پاسیبلیټي یعنې زه به دلته نښه وکړم د ایکویلیبریم او زه ولیکم چې دا تا 10 راغستی په 10 کې دا 9 چې دی اوس هم دلته انډیسوسییټ پاتې دی او دا زموږ سره څه دی یو پکې ډیسوسییټ شوی دی دا پاسیبلیټي نمبر 1 شو یعنی تا زموږ سره دا ایسیټیک ایسډ چې کوم 10 راغستی و په 10 کې زموږ سره 9 اوس هم پته خپل ځای پاتې دي او 1 چې دی هغه یو مالیکول پکې ډیسوسییټ شوی دی او چې کوم ډیسوسییټ شوی دی نو دواړو طرف ته دوی په ایکویلیبریم کې دي اوس دې طرف ته کنسنټریشن سیوا دی دې طرف ته کم دی یا دا پاسیبلیټي هم شته که نه چې دی زموږ سره 80 او دی زموږ سره 2 او دی زموږ سره 2 یا زموږ سره دا پاسیبلیټي هم شته چې دی 70 او دا زموږ سره 3 او دا زموږ سره 3 دا پاسیبلیټي هم شته چې دی 6 او دا زموږ سره 2 بلکې ساري 4 او دلته زموږ سره 4 دا پاسیبلیټي هم شته چې دی 5 او دلته دی هم 5 یا زموږ سره دا هم شته چې دلته زموږ سره دا 4 او دلته 6 دلته زموږ سره 6 یا زموږ سره دا پاسیبلیټي هم شته چې دلته دی 3 او دلته زموږ سره 7 دا زموږ سره 7 پدې پس 2 یا زموږ سره دا 8 دا زموږ سره 8 او یا زموږ سره دلته 1 او دلته زموږ سره 9 د زیرو خبره به ځکه نه کوو چې دا ډیسوسییټ کېږي نه نو بیا پکې ایکویلیبریم نه کمزګي نه اسټابلیش کېږي نو بیا پکې ایکویلیبریم نه اسټابلیش کېږي که چېرې دلته ویلم چې دلته 0 دی دلته 10 داسې پاسبل نه ده ها ایکویلیبریم بالا اسټابلیش کېږي چې دواړو طرف ته ریاکټنټ او پروډکټ موجود وي حالا ایکویلیبریم اسټابلیش کېږي نو چې صرف ریاکټنټ موجود دی پروډکټ یې نه جوړ شي نو ایکویلیبریم به څنګه اسټابلیش کېږي اوس دا دومره غټه کیسه ده ما وی 10 مې راغستې په 10 کې دا هر څه پاسبل دي خو دا ما چې څه ولیکل دا زه ځان نه منوي دا تیوریټیکل خبره نه ده دا ایکسپریمنټل ډیټرمینیشن به کې چې دې طرف ته ریاکټنټ او دې طرف ته پروډکټ څومره موجود دی اوس دا چې کوم څیزونه دي که نه نو زه وایم چې دا ایکویلیبریم په دې ټولو کې په هر ځای کې اسټابلیش کېدای شي یعنې چې کله دوی په منځ کې دا ایکویلیبریم اسټابلیش کېدای شي د دې 10 په دې 9 هم کېدای شي او دلته 1 هم کېدای شي د دې 10 په دې دلته 2 کېدای شي او دلته 8 هم کېدای شي خو ایکویلیبریم به پکې اسټابلیش شي نو زه چې دغه سیس پته لګوم چې ایکویلیبریم اوس په دې ټولو ځایونو کې کم یو پاسبل دی نو ما د یو کوانټیټي په کار ده چې ما ته ووایي چې او په دې ټولو کې دا قسمه سیس پاسبل دی نو دقه ته یو ریشو ده سره زموږ سره ریشو دقه ریشو ته څه وایي KC یعنې ریشو زموږ سره د چا منځ کې شوه دلته ولیکم چې دا زموږ سره ریشو شوه د چا د پروډکټو او د ریاکټنټ هغې ته موږ څه ووایو KC ورته وایو دا چې کوم څیز ما ولیکو اوس په دې کې موږ د پوهې دپاره یو رب غونډه کې عمل کوو لیټ سپوز دا زموږ سره ایکویلیبریم په دې وخت کې اسټابلیش دی دویم کیس په دوالم ایکویلیبریم په دې وخت کې اسټابلیش دی بیا ما واغستو ایکویلیبریم دلته اسټابلیش شوی
یعنی هر څه پاسبل ما دا زم سره تیوریټیکل خبره ده ایکسپریمنټل ده په دې کې ته دا کیس نمبر 1 دا راواله اول خو کیس چې کوم دی دا سره پروډکټ اینڈ ریاکټنټ صحیح ده وس پروډکټ زم سره او ریاکټنټ چې کوم په دې وخت کې نو دا زم سره ریاکټنټ دی نو ریاکټنټ 8 دی او پروډکټ زم سره 2 دی وس دا زم سره ما سوي پروډکټ دی او بلو ریاکټنټ دی ته چې کله دا سمپلیفای کې څنګه بشي 2 کم 2 4 2 8 و د دې دلته 1 دی کنه ما 2 کم 2 نو کراس ملټیپلیکیشن لوا کنه 1 ریاکټنټ او بل زم سره د دې دوه کراس ملټیپلیکیشن 4 پی د دې څه مطلب شو د دې مطلب دا شو چې زموږ سره کم دا ریاکټنټ دی دا ریاکټنټ 4 ټایم ګریټر دی رچانا یعنی ریاکټنټ 4 ټایم دی د پروډکټ خیال وکړه کنه ریاکټنټ سره 4 ټایم د چا دی د پروډکټ یعنی پروډکټ زموږ سره د 2 دی او دلته زموږ سره دا 8 ټایم دلته دا 2 2 4 یادوم کنه نو مطلب دا ریاکټنټ وس هم د پروډکټ نه سیوا دی نو دا موږ ته یو انفارمیشن راکو یعنی دا زموږ سره د چا دا وځي د کیس موږ ته پته ولګی دا خدای ایگزامپل تر دی راواله دا زموږ سره دا یو شو وسدی راواله ایگزامپل لیټ سپوز دا زموږ سره چې کوم دی نو دا سیټ زموږ پروډکټ دی نو دلته ما وایو کو 5 ریاکټنټ زموږ سره 5 او موږ دا پروډکټ دی دا زموږ سره ریاکټنټ دی دې دوه په یو سره کینسل شي کراس ملټیپلیکیشن وکړه څه جوړ شو 1 p and 1 o ریاکټنټ مطلب زموږ سره پروډکټ او ریاکټنټ چې دوه سیټ دی هغه څه دي یو شان دي د دوه مس کې غره شو کنه نو دا موږ وایو دا زموږ سره څه شو دا اوس په دې وخت کې تخیل وکړه موږ اکثر وایو چې په ایکویلیبریم کې بدلون د کانسنټریشن ایکوال کېدای شي لیکن دا نور پاسبিলিټي هم د موږ ځکه یادو چې ایکوال نه به کانسټنټ یادو څه یادو کانسټنټ خدریم نو کېس دا یو راواله په دې کې زموږ سره هغه طرف ته چې کوم دی 8 ته دې طرف ته زموږ سره 2 دی دا بل سایډ زموږ پروډکټ دی دا زموږ سره ریاکټنټ دی نو دا زموږ سره شو 2 2 کم 2 4 2 8 نو څه شو زموږ سره کراس ملټیپلیکیشن وکړه 4r = 1 p په دې کې وزن پوهه کا په خبره زما چې کوم زموږ سره دا ریاکټنټ دی کنه دا زموږ سره 4 ټایم چې دا کم دی د چانه د پروډکټ یعنی زموږ سره پروډکټ چې دیغه سیوا دی کنه او ریاکټنټ کم دی نو وای دا ریاکټنټ 4 ټایم یم وای پروډکټ ګریټر دی 4 ټایم د چانه یا پروډکټ ګریټر دی یا پروډکټ 4 ټایم د ریاکټنټ دی دا څنګه ویل ها نو مطلب د خبره دا شو چې کیسي زموږ سره هغه یو قسمه ریشو ده د چا د پروډکټ او د ریاکټنټ په منځ کې چې دیم ته دا خبره کوي چې یو ایکویلیبریم اسټابلیش شوی دی نو د پروډکټ او د ریاکټنټ چې کوم زموږ سره موجودګي ده د چا سیوا ده آیا دوه یو شان دي که یو سیوا دی او بل کم دی دغه سیستم سوایو کیسي وته بس دا اسانه خبر خو شرط پکې دا چې دا زموږ سره په سبانی په ایکویلیبریم پوزیشن د ایکویلیبریم مخ کې ښکته دغه نه یا د ایکویلیبریم اول یا د ایکویلیبریم نه وروسته همیشه کیسي بسایدو چې کله ایکویلیبریم اسټابلیش شوی او په ایکویلیبریم اسټابلیش کېدو کې موږ وی څه پاسبিলিټي دي یا د زموږ سره دوه طرف ته کانسنټریشن کانسټنټ خو دی خو یا د یو شانی یا د یو شان نه دغه موږ چې کله معلومو او دغه ایکسپریمنت دی معلومي نو وایو کیسي ایکویلیبریم کانسټنټ اوس د کیسي د ډیفینیشن ګورو د کیسي ډیفینیشن سره ډیفینیشن اف کیسي یعنی سا ایکویلیبریم کانسټنټ نو موږ وایو چې د کیسي په اصل کې سره ریشو ده of the product of the molar concentration of the product yani ratio of the product of the molar concentration of the product to the ratio to the product of the molar concentration of reactant at equilibrium for a reaction is called Kc. دا زموږ سره ډیفینیشن شو چې دا ډیفینیشن ته کله ته بغور وګورئ کنه په دې کې زموږ سره لمړی خبره ده چې ریشو اف د پروډکټ اف مولر کانسنټریشن اف پروډکټ اول پکې دې سیسته خیال وکړه
بیا څه لیکلی to the product of the molar concentration of reactant. اوله خبره خو دا شو چې دا کیسی زموږ سره ریشو ده، یعنی کیسی زموږ سره سره دا زموږ سره ریشو ده د چا په منځ کې د پراډکټ، دلته ولیکه پراډکټ، او بیا د چا د ریاکټنټ. ټیک شوه د ریاکټنټ په منځ کې. خو دلته دوی یو پوینټ یادوي چې دا زموږ سره ریشو چې کومه ده دا پراډکټ پکې هم اګنور کا، ها دا پراډکټ پکې هم اګنور کا. ٹھیک ده. خو موږ دلته خبره کوو چې ریشو آف دا پراډکټ همایت کو چې دا اګنور کړه اف د مولر کانسنټریشن خبره کوي. نو په تیر لیکچر کې موږ چې کله د مولر کانسنټریشن خبره کوي نو دا به انکلوز کې پس کې په سکوئر بریکټ کې، نو دا چې په سکوئر بریکټ کې موږ انکلوز کو نو دې ته موږ سوایو مولر کانسنټریشن. اوس دا اگزامپل کته چلتا دا پر جنرل اگزامپل لا وایي لیټ سپوز دا A دا زم سره B دا په ایکویلیبریم کې د C او D سره وتا دا معلومه چې دا زم سره بیلنس کیمیکل ایکویشن A دا B دا زم سره C دا زم سره D. وسته چې د دې ایکویشن لپاره دا سټیټمنټ اپلای کې نو نمبر 1 خبره دا وایي کې C ورته کړه، یعنی دا کې C څه شي ته دا زم سره ریشو ده د چا په منځ کې. اول خبره خدا چې دا موږ د پراډکټ خبره کوو، پراډکټ C دی او D دی. خو موږ وایو د دې پراډکټ چې کوم مولر کانسنټریشن دی نو دلته مولر ولیکه، او تاسو دا پته چې کله تاسو مولر کانسنټریشن لیکي کویفیشنټ بچته خېږي ایکسپوننټ ته. بیا دلته خبره کړل چې کله سره ریاکټنټ دا سایډ دی زموږ دلته ولیکه A او دلته ولیکه B، او د دې A نه هم چې دی د مولر کانسنټریشن خبره وره صحیح ده. د دې لپاره چې دا کله وشو نو د چې کوم زموږ سره کویفیشنټ دی هغه ایکسپوننټ ته وخېږي B. اوس دلته پکې D سیس ته وس خیال وکړه، دلته لیکل پراډکټ of the molar concentration of the product. A product خدا شو COD product ہے، خود دې COD چې کوم product دی، یعنی ته چې COD کله کمباین کېږي کنه د دې چې کوم product جوړیږي ته دلته product یادو. دا product په باسه کې مطلب د دوی چې کوم کمبینیشن دی، خو لیکن COD ته بیل سوی دا زم سره product دی په کیمیکل ریاکشن کې کنه. بیا یې سری کړي to the product of the molar concentration of the reactant. A او B خو په reactant دی، خود دې A او B چې کوم ریاکټنټ دی د دوی چې کوم پروډکټ جوړیږي، مطلب د دې دوه چې کله ته A او B راواخلي A چې مبي دغه پروډکټ هم سوای دا دغه یعنی د ریاکټنټ پروډکټ دی. نو دې سیستم غوي دا زم سره ایکویلیبریم کانستنټ. اوس دا ایکسپریشن چې کله تا جوړ کو کنه نو په دې ایکسپریشن کې څه خبرې دي پکار دي چې باغې باندې تا پوه شې. په دې کې چې کوم زم سره لکه تللی کې K دا کې په زموږ سره ایکویلیبریم کانستنټ، ایکویلیبریم کانستنټ. ٹھیک شو د دې سی په کې تاسو سماوي دا په مطلب دی کانسنټریشن، دا په څه مطلب دی سی کانسنټریشن. ٹھیک تا چې کوم زموږ سره دا سکوئر بریکټ دی، سکوئر بریکټ نو دا موږ ویلو دا څه زموږ سره د زموږ سره پاسه کې مولر کانسنټریشن دی، مولر concentration. Or molar concentration means number of moles per unit volume the musai concept. Or چې کوم چې په کې زموږ سره دا C D A او B یعنی A B C D دا زموږ سره number of each substance in a chemical reaction یا chemical equation. یعنی دا زموږ سره A B C D کله پراته جنرال اگزامپل دا سی کوی لکه مطلب دا زموږ سره نایټروجن دی دا د هایدروجن سره کمباین کیږي او په ایکویلیبریم کې د امونیا جوړه ده. دلته زموږ سره دا چې کوم سیز دی د 2 دی او د زموږ سره 3 دی. نو دا لپاره اوس A چې کوم ته یاد دی A هغه د لپاره 1 دی، دا لپاره چې کوم زموږ سره B دی هغه 3 دی، دا لپاره چې کوم زموږ سره C یادول شي په وخت هغه سره 2 دی. نو دا زموږ سره پاسل کې په کیمیکل ایکویشن کې چې کوم A B C او D دي دا زموږ سره کویفیشنټ دي. دیم د پاسل کې بیلنس کیمیکل ایکویشن هغه دا چې کوم ریاکټنټ او پروډکټ دی دوی چې کوم یو انډیویډوال ریاکټنټ یا پروډکټ موجود دی دا غیا تعداد را ده. د همدای زموږ سره شو جنرال ډیفینیشن او تا یاد ساته چې کله هم ته ایکسپریشن کې په تیر لیکچر کې ویلو
नॉमिनेटर के हमेशा प्रोडक्ट लिखी په डिनोमिनेटर کې हमेशा रिएक्टेंट او چې کوم سره کویفیشنت دی ایکسپوننت ته خېږي دې قسم ریپرزنټیشن موږ سوال دې تم ګوي اکویلیبریم کانستنت خو په اخر کې بیا هم زته دا وایم چې ګوره کې سي زمو سره د ټول نه غټه پیدا ده چې کې سي دا د خې چې آیا پروډکټ سیوا دی که ریएक्टेंट سیوا دی equilibrium establish شوی دی آیا پروډکټ سیوا دی که ریएक्टेंट سیوا دی دوه طرف ته کنسنټریشن یو شان دی یو شان مطلب زبلته یادوم چې کانسټنټ دی نو یو شان هم کېدی شي او بدل هم کېدی شي سو وخت کې موږ اگزامپل واغستو په اخر کې کنکلوژن لرو چې مطلب دا کې سي چې کوم زم سره ریشو پروډکټ ان ریएक्टेंट چې کومه د مولر کنسنټریشن د دې کې سي د ویډیو نو موږ ته ډیر ځات چې مطلب انفارمیشن حاصلې دي شي لکه موږ وخت دا وایي چې کې سي زمو سره چې کوم دی دا ریشو اف پروډکټ او د چا د ریएक्टेंट وسیکله دا ولیکو نه نو زمو سره د درې قسمه کیس جوړې دي درې قسمه نمبر 1 خبر چې کله د کې سي ویډیو چې کوم دا د 1 برابر ده یا زمو سره دویم نمبر دا چې د کې سي ویډیو چې کوم دا به ګریټری د 1 نه دریم نمبر زمو سره کیس دا جوړې دي شي چې د کې سي ویډیو چې کوم دا به سمالي د چانه دا 1 یعنی دا کیسې چې کوم زموږ د ریغ ریشو چې کوم جوړیږي یا به د 1 برابري یا به زموږ سره ونی یا به زموږ سره 1 نه یا به زموږ سره ونی یا به 1 نه ګریټر یا به زموږ سره د 1 نه سمالي وس چې کله زموږ سره د کیسې ویډیو د 1 برابر ده د دې مطلب یعنی پروډکټ او د ریएक्टेंट چې کوم ریشو ده دا د 1 برابر ده د دې خبرې مطلب دا شو چې دوه سیټ ته پروسس چې کوم شوی دی 50-50 دی یعنی ریएक्टेंट او پروډکټ 50-50 موجود دي نو مطلب دا شي چې پروډکټ از ایکوال ټو ریएक्टेंट یعنی دا زم سره هغه ریشو چې موږ دا وی چې په دې وخت کې اکویلیبریم اسټابلیش شوی دی خو د ریएक्टेंट او د پروډکټ کې کوم دوه طرف ته کنسنټریشن دی یو شان دی دویم نمبر کیسي چې کله زم سره ګریټر دین 1 د دې مطلب یعنی د پروډکټ او د ریएक्टेंट چې کوم ریشو دا د 1 نه سیوا ده چې کله د 1 نه سیوا ده یاد ساته پروډکټ په زمو سره ګریټری د ریएक्टेंट نه ولي ځکه چې یاد ساته د دې کیسي تعلق په چا سره دی د پروډکټ سره څنګه تعلق دی ډایرکټلی که پروډکټ سیوا کیسي سیوا دی پروډکټ په سیوا نو موږ د کیسي ویډیو د 1 نه غټه ده مطلب پروډکټ زمو سره سیوا شو ریएक्टेंट کم دی کیس نمبر 3 چې کله د کیسي ویډیو د 1 نه چې زم سره سي هغه کمي نو مطلب دا شو چې پروډکټ او کم ریएक्टेंट ریشو چې کومه ده دا زم سره سمال ده یعنی د 1 نه چې کله د 1 نه سمال شو یاد ساته د ریएक्टेंट یا د موږ ډایرکټ د پروډکټ چې کوم زم سره کنسنټریشن دی دا کم دی د ریएक्टेंट نه یعنی د ریएक्टेंट کنسنټریشن دی سیوا دی ولې ځکه چې د کیسي ویډیو زم سره کله کمیدا نو سبا کمیږي پروډکټ به هم کمیږي سو په سیوا کېږي ریएक्टेंट تعلق ته ګورګا directly proportional دی inversely کله کیسي ویډیو زم سره سکیدا دا ګریټر وا پروډکټ په ګریټری دا اتوماتیکلی صحیح دا زم سره کمی نو دا زم سره درې غټي پیدا دي هم حاصلې خو مطلب د خبرې څه شو چې کلم اکویلیبریم اسټابلیش شو نو موږ وایو د پروډکټ او د ریएक्टेंट چې کوم کنسنټریشن دی دا څومره دی چې کله د کیسي ویډیو 1 راته پوه شه دې طرف ته او دې طرف ته کنسنټریشن یو شان دی مطلب 50-50 دی چې کله زم سره د کیسي ویډیو د 1 نه سیوا کېدا د دې مطلب دا شو چې زم سره کم زم سره ریएक्टेंट دی دا کم دی پروډکټ سیوا دی ځکه چې د کیسي او د پروډکټ ډایرکو دیو سره ډایرکټلی تعلق دی دریم نمبر چې کله د کیسي ویډیو زم سره د 1 نه کم د دې خبره مطلب دا چې پروډکټ کم دی ریएक्टेंट سیوا دی ځکه چې د ریएक्टेंट او د کیسي دیو سره انورسلی تعلق دی اجه اوس خبره کوم د کیسي د یونټ ځکه چې موږ کیسي په جانو چې دا زم چې ریشو دا د پروډکټ د ریएक्टेंट د یونټ په څه جوړیږي نو کیسي پاسل کې موږ چې لیکو بار موږ کیسي از ایکوال ټو موږ لیکو پروډکټ اینڈ ریएक्टेंट او موږ سکوير بریکټ مطلب پکې څه جو چې ځکه د مولر کنسنټریشن خبره کوم نو چې کله ته د کنسنټریشن خبره کې نو تا دا خبره معلومه ده چې وختي موږ وی چې کنسنټریشن دا مطلب سره چې هغه زم سره په ام باندې ریپرزینټ کیږي او هغه زم سره پاسل کې سره نمبر اف مولز ابسولوټ یا نمبر اف مولز پر یونټ والیوم هم ته دا پته ده چې بیا کله ته د یونټ ولګي نو ام په خپل ځای او د نمبر اف مول په ځای به ام او ال نمبر اف مول ولګي او د وی په ځای باندې کې ډي ام کیو صحیح ده کنه یا دا سم پاسبل ده چې دا ډي ام کیو په ځای سوالي لیټر وایي یونټ جوړ شو د کنسنټریشن یعنی مولر کنسنټریشن صحیح یونټ جوړ شو ام از ایکوال ټو مول دا چې پر وغي څه شي ډي ام کیو یا تنظیم کړئ چې مول پر لیټر نو زموږ سره د کنسنټریشن چې تخکله خبره کې نو یونټ په هم د کنسنټریشن لګي کنه نو کې چې زموږ سره وسه شو د پروډکټ په دې کې وایي کې مول
पर डीएम क्यू अब या मोल पर डीएम क्यू دا زم سره در لپاره یونټ جوړ شو او بیا دلته چې هغه کم سیل دی کوي لکه مطلب چې د پروډکټ نو سی پلس ډي دی او کله زم سره ریکټنټ نو ا پلس بي دی نو دا دلته لیکي چې سی پلس ډي یادوم او ا پلس او بي یادوم مطلب زم سره سی او ډي دی یا زم سره ا پلس بي دی خو تا د دا خبره معلومه چې زم سره د کې سی دا ایکسپریشن چې کله تا وکړو او د دې کانسنټریشن یونټ ته په ولګو نو د کې سی یونټ په راځي کوم چې دا یو دی خدا یونټ کله یو کله نه ډیپند په څه باندې کوي ډیپند آن نو زبر دوی کوي چې د کې سی یونټ چې کوم دی ډیپند په څه باندې کوي depend on equation دا په equation باندې depend کوي چې دا equation کم قسمه ده نمبر 1 kc has no unit د kc unit نه کله چې کله equation کم یوي equimolar equation څه مطلب د equimolar equation نو مطلب زما دا دی چې د یو قسمه reaction یا equation چې پای کې number of reactant برابري the number of product یعنی د یو reaction چې پای کې دوه سیټ د reactant او چې کوم زموږ سره د product number of moles دي هغه دوه سي یو شان دي فار ایگزامپل ته چې کله هایدروجن ګیس د آیودین ویپر سره ملاو کی نو ایکویلیبریم کې دینه هایدروجن آیوډاید جوړ شي وځدره په چې کله تا د کیسی ایکسپریشن کې او یونټ ور ډایرکټ لګي نو دا سایډ زموږ پروډکټ ته نو سبولي کې اول خو دې ولي کې زموږ سره دا هایدروجن آیوډاید شو او کویفیشنټ چرته وته ایکسپوننټ او ریکټنټ زموږ سره هایدروجن نه او بل څوک ته آیوډین نه وځ دوی ته کانسنټریشن خبره کې نو څه بلګي مول فر ډیم کې یا مول فر لیټر نو څنګه به دا سي مول پر ډیم کیو او exponent coefficient ته وخت coefficient exponent ته وخت 2 شو او دلته وسوي مول پر ډیم کیو بیا مول پر ډیم کیو واستخیالو کنه دا سو پیری دو پیری یو د دسه کیسل شي بلوا د دسه د کیس یونټ شتا نه وګوره کیسی is equal to no unit ډیپند به سوګو په ایکسپریشن باندې چې کوم قسمه ایکویشن ده بل هوتل د یاد ساده ایکویمولر وها بس کیسی هیز یونټ د کیسی به یونټ کی کلا چې کله زموږ سره نان ایکویمولر equation this equation چې دوه طرف ته نمبر اف مول چې هغه برابر نه نو دوه کیس شو یو به زموږ سره دا یې چې کله نمبر اف مولز اف reactant greater دی the number of moles of product چې کله زموږ سره دا قسمه کیس راځي د کیسی با صحیح زموږ سره دغه زموږ سره یونټ موجود دي لکه فار ایگزامپل مونږه مشهور ایگزامپل لیکل چې نایټروجن او هایدروجن ګیس میلاو کې د دې نمګوي امونیا جوړه ده ٹھیک تا اوس دا چې کله ته بیلنس ولي کې دلته نایټروجن 2 دلته هم سره 3 دا په تاسو کې سی ولي کا نو ولا خبره خدای کو 3 او 1 4 دی کنه یعنی د ریکټنټ چې کوم سره نمبر اف مول یې 4 دی د پروډکټ 2 دی یعنی نمبر اف مول اف ریکټنټ چاسی وادي د ریکټنټ د چاسی وادي د پروډکټ نه ودلته تاسو کو 1 او 1 2 یعنی ریکټنټ 2 دی او دلته 2 دی نو مطلب باندې یو شان دي اوس ګوره ها اوله خبره NH3 سده کویفیشنٹ ایکسپوننٹ تو هته دا تر پروډکټ دا تر ریکټنټ ته بیا نایټروجن بیا هایدروجن او دا په یونټ ډایرکټ ولا کو څه شي دا یو کا مول پر ډیسیمیټر کیو او دا سره 2 بیا زم سره ته مولا کو مول پر ډیسیمیټر کیو ایکسپوننٹ د دې نایټروجن چې کوم دې سنشتہ او یا څنګه د ماخل نه کړه 3 ویل کا ها 3 شتا بیا نایټروجن چې کوم دی هایدروجن مول پر ډیسیمیټر کیو او دلته سره 3 یعنی 3 او 100 دي 4 دي کنه او بل زم سره 2 دي نو د 4 نه چې 2 لري کې دلته وسم زم سره 2 پاتې نو ته دا دې دي کړی شي چې 1 اور او ولي کا څه مول پر ډیسیمیټر کیو لیکن دا مای 3 او 1 4 دي پتی لشي وسم 2 پاتې نه نو کته د یونټ داسې لیکي او یا زم سره داسې لیکي چې
دا مطلب بل خېږي که نه نو څنګه لیکلی شي چې مول دلته زموږ سره 1 دی نو دوی کم 2 خو چې بره وخته -2 به شي ٹھیک دی او डी एम क्यूब چې کم دی نو دا څه شو 3 دوری 6 دی خو چې بره وخېږي څه به شي +6 به شي نو که یونټ ته داسې لیکي خو لیکن ډیپینډ دی په څه باندې وکړو چې ایکویشن کم قسمه دی آیا نمبر اف ریکټنټ د نمبر اف پروډکټ د سیوا دي که برابر دي دریم کیس زموږ سره هم جوړېدی شي کیس یې هیز یونټ څنګه چې مطلب دا ایکویشن دی دې ته مو ولیکه نان equimolar equation है non equimolar equation में non equimolar मतलब दादा पहचान में या रिएक्टेंट सेवा या प्रोडक्ट से उधर तुम्हारी रिएक्टेंट सेवा दी प्रोडक्ट कम दी बस बदल दे दूरी कम कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट की कम दी अगर कम दी रचाना द नंबर ऑफ प्रोडक्ट ना मतलब प्रोडक्ट साइड में दूसरे सेवा रिएक्टेंट बात करें फॉर एग्जांपल छिकलता नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड रावाली दे डिकम्पोज ही दे जुड़ेगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस आया दोनों तरफ बैलेंस है बिल्कुल बैलेंस है होता ख्याल होगा दलता 1 दे दलता 2 दे सुख सेवा दे प्रोडक्ट सेवा दे रिएक्टेंट कम दे केसी वाला लगा केसी बदम से रेशियो 1 NO2 कोएफिशिएंट एक्सपोनेंट दवा है दवा और रिएक्टेंट से हम सरा नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड खबर द कंसंट्रेशन का यूनिट वाला हम द कंसंट्रेशन लगावा हां नंबर ऑफ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब और एक्सपोनेंट सा शो हागा हम सरा शो 2 अरे बदला बारम लिखा मोल पर डेसीमीटर क्यूब एक्सपोनेंट ऐसा स्था ना यो बदे यो सरा कैंसिल शी द केस यूनिट कसं जोड शी हम सरा हा ब जोड शी हम सरा मोल पर डेसीमीटर औसा क्यूब अगर 1 करिया तो नहीं क्यों कर लिखे मतलब तायो कैंसिल को तो दा दम से 1 में लिखी तो दा जरा पर यूनिट नो डिपेंड है बस माने को पा एक्सप्रेशन में इक्वेशन कम किस्म नो दा उस सरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दागा द यूनिट पे बारे के खबर कता उस तबिया हम पदे के साथ पास से की मसले तास पे कमेंट्स के रुके हम दागे दा हल को पूरा कोशिश करो दा खपल मरकज सरे जरूर शेयर